هر کله چې فارغ شو امام ترمذي رحمت الله علیه بس د ابواب د جنایزونه اوس شروع کړي په ابواب د نکاح کې دوه هفته درته کوم یو ربط دی دا دی چې دا نکاح هغه عبادت دی په شان د جنازې جنازه چې عبادت دی نکاح هم عبادت وروسته یې ولې کړه ځکه دا جابر د هغه نقصان دی چې د مرګ د وجې نه پیدا شو یو خوا خلک ټولې جنازې کېږي بل خوا نکاح کوي نوې پیدا کېږي نو نکاح جابر شو د هغه نقصان عبادت شو په شان د نکاح او جابر شو د هغه نقصان چې د موت د وجې او د جنازې د وجې نه راځي ځکه دا رسو جبیره شوه ځکه یې رسته راوړه او مولانا صاحب دا نکاح د داسې ویلی شي چې د عبادت په امام بخاري فارغ معاملات نکاح یو معامله ځکه امام بخاري بویو کې شروع دا یو معامله د ښځې خاوند په منځ کې دې وجې نه زموږ ائمه ثلاثه وایي چې د تخلي او د شغل د نوافلو نه نکاح بهتره معامله ده صرف شافعي صاحب هغې ته بهتره وایي افضله نور ائمه ثلاثه دې ته افضله وایي د ښځې خاوند سره معامله وشي باقاعده صرف معامله وشي مهر ولا ورکړي مهر د تعبیر په اجرت نه دی چې وایي آتیتونهن اجورهن نو معامله کې چې په عامو معاملاتو کې اجرتي او بدلي دي تا یو بدل دا بیا چې بیع نه دویم دا دی چې یو بل حقوق لازم چې لکه بایع او مشتري کې حقوق یو بل ته راځي کېږي نو د معاملات وهمه معامله دا ده چې د افضل د شغل بالنوافل نه هم بعد طویل ودا خبره او را به شي ان شاء الله دوی مې ته یو خبره بل هم کړې وه استاد ویلي دا خو نه بد چې نکاح څه ته وایي نو په لغت کې ضم ته وایي او څوک وایي په لغت کې وتې ته وایي زه به ووایم ته ضم ته وایي وتې ځان ځکه وایي چې انضمام د دواړو راشي او په دې عقد مخصوصه مقدار کېږي ځکه هغه هم سبب د انضمام دی هم سبب د انضمام دی بیا مې ویلي کړو ستاسو ویلي محققین هم دا وایي اگر چې بعضې حضرت وایي چې نکاح په لغت کې د عقد ته وایي او په اصطلاح کې راجحه ده او څوک مشترک وایي ما ویله دا خبره ملا علي قاري وایي وی دا وته او د عقد په میاس کې مشترک دی په اشتراک لفظي سره دا وته او د عقد په میاس کې مشترک دی په اشتراک لفظي سره مولا علی قاری او ما وی څو کوئی چې په عقد کې حقیقت په وته کې مجاز دی نکاح اصل وضع د عقد د پاره شوی ده انا موضوع له یو د عقد دا مجاز په وخت کې لیکن راجح دا نه محمد صوفي مشایخ زمونږه چې حقیقت په عقد کې دی مجا او په وته کې دی او په ځان کې او حقیقت په عقد کې دی دا مجاز په عقد کې دا مې تویل ها خلاصه شو خبره او نکاح دغه ته ملي کېږي قرب د بلوغ ته وایي حتی اذا بلغوا النکاح هلته د نکاح نه بلوغ مراد دی هغې هم اطلاق کېږي بهر کیف یو خبره درته وکړم خیر دی لږ به اوږده شي خبره امام شافعي صاحب وایي نکاح عبادت ته یو عقد د عقودو نه دی او التخلي للعبادت افضل ده او دو دلیل یې وایي یو دلیل دا وایي چې د نکاح د وجې نه سړی بیا عبادت نشي کولی
خذل پیسې پیدا کول او بچول او منډې او ترړې او غم خالي او سړی په جنجال واوړي. سرور شهر د یو میاشت خوشحالي ده. هموم دهر د ټول عمر غمونه دي. قصور زهر او شال سړي رامات شي. او بیا څه شي دی؟ بیا وصول قبر، بیا قبر ته اخره کې سړی ورسي. چې دونه غمونه پکې دي څه پتا نه لري. او بل قرآن شریف کې الله د یحیی علیه السلام صفت کړی دی فسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین سره. او حسور دا معنا چې واده نه کړي خدای ځان ساتلی دی الله صفت کړی. لیکن زموږ دلایل دي رسول الله مبارک نکاح سنتی ویل دی. النکاح سنتی ویل دی. او الله امتنان کړی دی. یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والله امتنان کوي د نکاح د وجه مخلوق دی. په امتنان په عبادت کې وعید راغلی من رغب عن سنتي فليس مني. وعید راغلی من رغب عن سنتي فليس مني. امر فکر راغلی تزوجوا تناكحوا تناكحوا. اوامر دي پکې او که معامله ګرځه معامله او د عبادت سنت کې تنافي نه ده. که معامله ګرځه معاملات او د عبادت سنت کې تنافي نه ده. یو شی معامله د عبادت ده څه ده. او کته بیا په سړی روزګار او دا ټول عبادت دي. بدل روزي ګټل بچول ګټل سیل رحمی کا والحتى لقمه ترفعها الى في امراتك او حتى چې مخته ولا ګورې مزه غرب به څنګه مې سم په پوره باندې دی پوره باندې نظر ورغله خداشتا دی پوره باندې دا خلاص دي دا دغنا ثوابونه او د نیکونه. بس بهر کې ټول ثواب. او مولانا سیدا وحسورا هغه د یحیی علیه السلام صفت کوي عارض دا وجه من وجه خدا دا یو انسان هغه د عارض دا وجه صفت کوي. هغه خو بالکانه نشي شوی دی واده ته جوړ شوی نه دی. یهودی بادشاہ د مقابله او د ظلمونو د وجه نو دا غي دغه په دې صفات او دا نه چې هغه د واده نه اعراض کړی دی. دا کوم شی په خبره بیا د نکاح حکم به تویل په عام حالاتو کې مسنون ده او عند التوقان واجب. وما د تفصیل ویلو کې بعض وخت کې حرام هم ده بعض وخت کې واجب هم ده فرض هم ده. هغه تفاصیل به د تویل ضرورت نشته. ورپسې شاه وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن ابي شمال عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اربع من سنن المرسلين الحياء تقولون حضور الباب كما تحضر ها. وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعبد الله ولا طريقي مرادني واتاق المسنون واجب مستحب رول کېږي ها. وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله تعذر سے بدل خطاب دے ها رضي الله تعالى عنهم. تبع وفي الباب والنكاح وعيسى ويحيى مستثنى كم قال اكثر الحكم ده كلي. وفي الباب عن عثمان مسند احمد كده تصوبات ترمذي كده ابن مسعود پټول صحاح کړي. عائشہ ابن ماجه کړي. عبد الله ابن عمر نسائی ابن ماجه کړي. جابر ټول صحاح کړي. عقاب د زمي په مجمع الزوائد کړي. ورپسې حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب. به قال او ګوره موږ په سند راځو کنه درت پاتې کو. سفيان ابن وكيع دې چې دې ثقه دي. حفص ابن غياث ثقه فقيه او حجاج ابن القاس ضعيف راوي او دې په متفرد هم دي.
او مكحول بعد الطبيعي تابعي دي ومدلس عن علي سره نقل کی او ابو الشمال مجهول دي. وبه قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا عباد بن عوام عن الحجاج عن مكحول عن الشمال عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو حديث حفص. وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وابو معاويه وغير واحد عن يا مجمع حجاج مكحول لا عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ولم يذكر فيه عن الشمال. ليك تلف ابو الشمال ليكتا شابتي حفص بن غياث وعباد بن العوام اصحه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا متصل ولا منقطع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب يا معشر الشباب عليكم بالبعد فإنه أعظم بالبعد جماعة او مشقت جماعة وإندكاتا ويترجم لها فمن لم يستطع منكم غض للبصر أجنبينا واحسن للفرد د وقود حرام وعلت ذکر کړ ما ته فواید د نکاح ویلو کنو ویلې بدل دی بل سبب د کثرت د انسانیت د کثرت د نسل یا د سبب د کثرت د مسلمانانو د تکثیر او سبب د افتخار د نبی علیہ السلام دی چې رحمی وسره پیدا شي ډېر پیدا دي بیا فإن الصوم له وجاء هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حسن الله ما بدارت په استمناء بلیدم دی استمناء بلیت گناه ده او دا کله زوجی نساء وجاء قاطع شهوت ده. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا حديث نبی نے خبر معلوم ہے ازوان له پکاري جوازو یو ددا معلومه او بل دا دو علت ذکر کړ او دریم دا طاقت دي روزي نه کړه ظالمان په حدیث عمل کوي یا بده فقد روى غير واحد عن هذا ما نوي هغه کړه چې ټکول شي موجودين وته یا بده وروى هذا تعالوا باونه هذا ځان قصيان نه کې والمسجد هاي غرب عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سونا بخبي خدايا نزول سره سوق هاي برباد لا بد بعد خبي او تاسو او په دوا ډېر دواګانې به خدای پاک تاسو نخولې او خشته او ستاره بي بیان دي په دنیا کې اور مزه ما جاء في الله عن التبتل. وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال مساته دا بشافي ته ورته تبتل چې نکاح نه هغه سبب دې ویل کړی یا قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلى حضور پاک نو تبتل وقتا جماعت اجازه راکړه بالکل بس نه کوما وی ولو اذن لو لاختصينا هم كامل تبتل بدا جانب مختمه کړی وي ځان په مخاصبه د محل جواز خو ما د دماغ کې وینم کنه دا مزیدا چې خلق خلق تم حاجت ني انا یو خبره درته کوم دا مې تمیر ده کنه چې د حیوانات متخصص حکم لري نه ویل دا کوم ویلي بیا به د حیوانات متخصص اختصاص حکم لري نو شوکانی وی حرام ده مطلقاً شوکانی وی کہ حرام ده او هغه آیت دلیل وی چې لا یغیرن خلق الله یا لا تبدل تبدیل لخلق الله ای لا تبدل لا یغیرن خلق الله یا لا تبدیل لخلق الله ای لا تبدل یاد راغی او یو بل حدیث هم پکشتا فسند صحیحه شوکانی ابن عباس نے نقل کړي فسند صحیحه شوکانی ابن عباس نے نقل کړي دي چې نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اخصاء البهائم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اخصاء البهائم نهيا شديدا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء البهائم نفسا نهيا شديدا
او نووي لیکلي دي چې دا نه غیر معقول اللحم مراد نووي لیکلي چې دا غیر معقول اللحم معقول اللحم د مستثنا دي ځکه نبی اسلام ضحى بكبشين موجوئين ضحى بكبشين موجوئين ابد مستثنا او لا تبديل لخلق الله خلق الدين دي ظاهر معنی نه ده الا تبدل خلق او لا يغيرن خلق الله دا تغییر نه دا خو فائدہ ده پکې او ما ویلو چې به فائدې او سره کار کوي دا وګړل لکوټه کوي نو سال بشي وسره نو ګور حیوانات معقول اللحم په سورګوالي د بارکه نو کول شي غیر معقول اللحم لکه سپي خلق ته کوي دا ګناه ده هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابو هشام بن رفاعي وزيد بن اخي واشرف بن ابراهيم البصري قالوا حدثنا معاذ بن الحسن عن سمره رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن التبتل وزاد زيد بن اخشم في حديثه وقال ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريا وفي الباب عن سعد وانس بن مالك وفي الباب عن سعد وانس بن مالك وعائشه بن عباس رضي الله تعالى عنهم بالبعض تعب ترمذي के लिए और तबरानी मौजम कबीर के लिए ترمذي के लिए और तबरानी मौजम कबीर के लिए द अनस मुस्नद अहमद की हां अनस मुस्नद अहमद की आयशा नसाई की ابن عباس मुस्नद अहमद अबू दाऊद की हां حديث سمرة رضي الله تعالى حديث حسن غريب وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ويقال من الحديثين صحيح باب ما جاء في من وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان الخزاعي ضعيف راوي ده عن ابن وثيمة النصري عن ابي هريرة ابن وثيمة نصري دا دمشقي ده او ثقه راوي ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا دينه وخلقه فزوجوه اياها مقدرها فنکاح ورکړل اياها داخله دې کې ترغیب دي دا اخلاق او اخلاق او دین او ما د زما کې ویل چې دین کې او خوې کې بیا نو خیر نه انا سبب او د اثر په دین او په خوې بیا دي نه معلومه الا تفعلوا اذا كان مخلوق تكون فتنه كانت امكوا فزما کې یو فساد غریب دی لوی فساد شي بیا به زنا کاری ته ته خدانه ملاوي زنا کاری به شي طالب زنا کاری به ان دستر کو د نظر ګناه وکي ان ذل خو بخامخه تصورات ګناه کوي نو ګورا ما تاسو ته کفاءت کې د روانم د دلته مې تاسو بخا چې نسب مال شابسه او بل څه شی صنعت د دې په دې ټولو په خوي اثر دغه ما تفصیل د تویل ورپسې شاه وفي الباب عن ابي حاتم المزني ابو حاتم المزني ترمذي کې عائشة بخاري کې حديث ابي هريره قد خلف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مرسلا قال محمد وحديث ليس عنه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا وبه قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا قال تروج عبد الحميد بن سليمان ضعيف راوي كان عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن ابي حاتم المزني رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد قال يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان كان في داغينا منقدم مراد استاذ وكيل ماذا تبين او يا ذات مرسل خلفيه على مدد كما خلق إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه 3 مرات هذا حديث حسن غريب وابو حاتم المزني له شهرة ولا لا زمانه سے مجلس استاد وکیالی لو کفاءت بدین او کوئی کې فقط بلکې دا قول یواز دین الګ یاد او خدا دې دا دین او کوئی دواړو او دا حدیث دلیل نشي او زمون پر نسبت باندې حرفت او نسب هم دی وسره او ما ویل چې دا ټول په خلقو کې داخل دي
ورپسې شاه. غير هذا الحديث باب ما جاء في من ينكح على 3 خصال. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق. والايم اذا وجدت لها كفوا او دریم سویلو انکحوا الاکفاء. دیکھیں ما خبر کړی دا ما وی دا کفاءت دخل د طرف نه سړی طرف نه دی. سړی ارزنګ قدر کولی چې به ور وته نه کیږي او قدر کړي کمزوري سړی له ورته غیر کوفلا نو به ور وته سبا کیږي. بیا هم سویلو مې که قدر پر راضي وخپل او وارثان راضي دي بس خبره خلاصه ده. ساقط شو كفاءة ذات الفسيح. قال حدثنا عبد الملك عن قال عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما يريد العرب بعضهم أكفاء بعض قبيلة بقبيلة. يا ذلك أنا تقوم على الوقت يريد العرب بعضهم أكفاء بعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل. والموالي بعضهم أكفاء بعض. دامر التبيل او الا حائكا وحجاما. دامر استثناء كريوا دور بسيشا. ان المرأة فمستدرك كذا حديث مرفوض رسول الله صلى الله عليه وسلم دور بسيشا. ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وابي سعيد. تنكح غالبا داري دينها ومالها او مالها او جمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. دا ګلمات وګوره دا د سړي له طرف نه یاد دی. دغه کفاءت نشته. سړي خو ارسینګ ګوري سړي ته وایي دیندار وکړه کنه سبې ارسینګ دی. چې ما ویلو کفاءت شرط چا لپاره شرط دی؟ شابه دی. وفي الباب عن عوف بن مالك هيثمي په مجموع الزوائد کې دی. د عائشې په مجموع الزوائد د هيثمي کې دی. عبد الله ابن عمر ابن ماجه كده. عبد الله ابن عمر ابن ماجه كده. ابو سعيد مصنف ابن ابي شيبه كده. حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النظر الى المخطوبه. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثني عاصم بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة. مالك وي شكاتي شيخ فاذا بير الى لنا او ائمه ثلاثه وي چې نه بغیر د اذن نام کړي چې دروازې کوټ کې وتا ودرېږي بلکې په خبر بغیر د اذن نام. ها جماهیر سوي وي مختو کفین ته کړي وجهو کفین او ظاهر بغیر د اندام مقصوده نه هر ځای ته کړي دا ورپسې فقام امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها انظر إليها امر باستحباب محمول دی او بنیت د قضا د شهوت نه کې په هدايه کې ویلي او په شهوت راته حتى الوسب د پکې. ها وفي الباب عن محمد بن مسلمة لعله فإنه قد وهو من نظر تراجع نظر احرى ان يقدم بينكما يقدم الفت او محبت بدل کې پیدا شي. ولې د سبا خو خانه شو نو بیا به تبعی جوړ شي چې مخکې وګورئ نو خبر نشي ورپسې جهان. وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وانس وابي حميد او سړی خو هغه کې څه کولو چې خدای په طریقه دی شي سړی خو پرولو په لارو کې ګرځي خدای وو دي وته وګوري او څه مشکل نه خدا خدای قتل لک مشکل یې ګرای ځکه ذکر کړه او مړه سړی کار څنګه دا بلکې په خبره تاسو کې څه نشتا سړی چې ټول ویلا وانګین وی سړی چې ټول ویلا وانګین وی خدای چې ټول شي بنگړي دې ټول غونډه خرڅوینا وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر جمع سارو قوارا دور بذي جهاو. وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر محمد بن مسلمة مصنف دا ابن ابي شيبه کې دی. دا جابر په مسند د احمد کې دی. دا انس په صحیح ابن حبان کې دی.
أبو حميد أو أبو هريرة مستند أحمد كذي هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قول أحرى أن يؤذم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بينكما، فهو ما جاء به إعلان النكاح. وبه إعلان النكاح بالكل حسن فقيرين تا إعلان كود النكاح ديرو سيدونو كإعلان كل شيء واضح تمام، وبعد الموضوع يذكر كل شيء يدوب بشوفه وجيل على غير ذلك. وبه قال حدثنا أحمد بن غني قال حدثنا شيخ وجاء ثقة ثبت أبو بكر رواد صدوق وقد يخطئ شبع. محمد بن حاتم بن الجمحي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما بين الحلال والحرام ما بين الحلال والحرام في الدخ والصوت. دا دوبريږي په خبره دغه ترغیب تشهیر ته دي دو معنا سره تمبر وا او صوت اواز ته خو چې حرام نه ګوري مزامیر په کې جلاجل او مزامیر او قصد اعلان وی دا د سرور په وخت کې جایز دي د تاسو خیالونو ماده د درې شیزونه ویلو یاد دي یو هغه دي چې صرف اعلان په مقصودي لکه ما به نغاره زمون په دې وطن کې مال ته پوره قصه کړی دا چې په خوا به خلکو اعلان لپاره نغاره واله نغاره پیژنې ریوړ مرکز کې اوسم وایي رو جماعت دې کې داسې نغاره هغه داسې د لرګیو کټوي غوندې وي د پاسه په سامان تړلي په خوا به زمون په وطن کې اعلان یې د مړي به پدې کاو د سپیکر نه وي د ما یاد د طرح کې باندې ولې ونایي او ډانکې هغه چې پکم شي به ولا هغه به ډانکې نو چې په محلي ته براغې نو ډان کبار به وکړو نو خلکو به څه چل دی اعلان به وکړو د خیال کې نکاح د واده لپاره هم خلکو والا په خو خلک کم وکړ د خیرات لپاره به والا ډانکې خیرات تاسو ټولې بدلې نو یو هغه چې هغه باندې صرف اعلان لپاره دا هغه وخت جایز دی هغه کې مختلف هغه خو زموږ په دې وطن کې خلک وایي په خوا چې به نکاح شو سرشته شي جمعات کې چې مسلم مولا نکاح وتړله نایبه ولاړه نایبه هم په جمعات کې پړه ماما شروع کړه نه ټول ادا شنی کړه مولانا هغه دغه ني څه وته ویل کېږي دا ضرورت به نه وایي هغه داسې وایي لکه د تاسو ته وایم بخاري دی کنه داسې کې داسې یو پیدا دی په هغه ودا چل وګورئ دا جواب دا خیر دی اوس څنګه جمعات کې جمعه کډه دي شروع دا ګناه ده ناروا دي حرام دي اسراف تبذیر کې د پردي سړی په غریبو لګي بنا خلک کړنه شو نه د خصب کې ویلي یو دا شو دیم هغه چې مقصود دا غي سروت دی موسیقي دا هغه متقل حرام مقصود دا غي موسیقي دا لکه شپېلې شو باجه غول شو هغه څه چې دی هغه تورړې شو تورړې وی هغه درې سرور قسمه یو لاره وی شپېلې وته یو داسې کوګدا بیګل غوندې وته لګېدل هغه ته تورړې وای یو بل شي وی په خوا ته په دې علاقه کې یو مرغوب کې یو کس واغه کو هغه داسې کوګدا غوندې بالغ شان کې بالغ کې لاس دولس بیګلې او دلته کې د پخړې پوکي ورکړي دا شو یو هغه شی شو او ستار شو رباب شو دا شاعر شو د دې قوت د موسیقۍ لپاره شوی نو دا ګناه ده بالکل د سرور په وخت کې دا ګناه ده او درې هغه دي چې هغه په دواړو کې استعمالي اعلان کې استعمالي او په خاده کې د سرور لپاره استعمالي نو هغه کې بیا شرطونه دي هغه د سرور په وخت کې جایز دي خو یو شرط دی چې جلاجل بني دویم دا چې هغه سره دوی مواد بني اته پیږي په خبره دوی مواد به سره دوی شی به سره دي درې یو شی د کډول یا لکه تمبل
ډول شو بلکې شامل وې ډول هم ګناه غني او چې په یو طرف یې پرده لګېدلې په دویم طرف یې نه شامل شته خو خیر به هر کې ډول هم پکې جایز دی نو خوشحاله کوم چې سرور وي او فرح یې خوشحالي وي مولانا غلام محمد هزاروي صاحب نه هغه وی دا یو چې دی که نه وی دا هغه چې سندره وایي که نه وی هغه یو چې اواز کوي نو وی څه وایي ډوب شول خلک ډوب شول خلک ډوب شول خلک ډوب شول خلک هغه باجه چې وایي که نه وی هغه ورته وایي چې دا څومره دا څومره دا څومره هغه بل یو شی وایي په هغه یو شي باندې وی هغه ورته وایي چې دا ټول دا ټول دلائل من النبي ومن الناس من يشري لهم الحديث يا دي دلائل من النبي واستبصر من استطعت منهم بصوتك اي واجب عليه كذلك واستبصر لا من النبي او دي من النبي ابي من هذا الحديث تعجبون وتضحكون وانتم ولا تقولوا انتم صامتون ثبوت دغینات سرو طویل کېږي او مولانا صاحب تاسو ته ما ویلي چې حدیث ترمذي کې یقول في قوم يستحيلون الحر والحرير والمعاصي یاد دې ده دلایل ما ویلي دا ورپسې کې مولانا صاحب في الباب عن عائشة وجابر وربيعة بنت معاوية رضي الله تعالى عنها عائشة په ترمذي کې دی دا جابر راځي دی باندې ربيعة په ترمذي بخاري دواړو کې دی حديث محمد بن حاتم رضي الله تعالى عنه حديث حسن وابو بكر اسمه يحيى بن ابي سليمان ويقال ابن سليمان ايضا محمد بن حاتم رضي الله تعالى عنه قد راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوا جمعتونو کې باندې تشهیر به عبادت ته پورا پتہ ولګي ودري باید دفوف تنبلون به هوا ہے یا بیان غریب به هوا ہے کیا بتائیں هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وعيسى بن ميمون الانصاري يضعف من حديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن ابي نجيح التفسير وهو ثقة وبه قال حدثنا حميد بن مسعود البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن ربيعة بنت معاوية قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي جب ما بستر کې ناستا ما قبل د حجاب او دا نه چې تخالی ده پکې یاد لري کنه نو تفسیر میں بخاری کې ویل دا وجوهريات لنا يضربن بذبهن ما يذبن من خذل من آباء يوم بدر الى ان قال آباء مراد سره د معاويه فلاري او دريو عوف ابن حارث دريو بالعوف ابن حارث او معاويه وفينا نبي يعلم ما في غد فقال لا اشهدي عن هذه وقول وهذا حديث حسن صحيح باب ما يقال للمتزوج وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع الانسان رفع الصوب خياطة الصوب غندل دجامي ضم بعضي الى بعضين نو دی واتکم یو بل سره یو ځای چې دغه وته ترفیق وای اذا زوج ببارك الله بارك عليه وجمع بينكما في خير مخکې به د بالرفاع والبنين خدای مو یو ځای کا خدای دې بچی درکې زامن شبا وفي الباب عن عقيل بن ابي مستد احمد کې ها حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح باب ما جاء فيما يقول اذا دخل على اهله وبه قال حدثنا ابراهيم عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو ان عمر اذا اذى وقال بسم الله اللهم انا زوجي اما خذ يا من دواره مراد دي ابو داود کې اذا اراد کشف د عورت نمخ کې بسم الله اللهم جنبنا خدای بعدنا الشیطان وجنب بعد الشیطان مارا دخل چې کوم بچی راکې فین قد الله بينهما ولدا بلغ جما کې لم يضره الشیطان شیطان بدلونه نسي ما د دې معنی کړی بعضی بیماری د شیطان د مست وجنه پیدا کیږي هغه وشي ایمان پر سلام نه کی اغوا گمراه به نه کی گناہ کبیروں کې به مبتلا نه کی یا د
دا پیدایش نه مخکې چې کوم ټونګه ورکوي هغه به ورته اثرونه رسوي. هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الاوقات التي يستحب فيها النكاح. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني اسماعيل بن متفرد بقصه صلى الله عليه واله وسلم في شوال وبناني في شوال. او په شوال کې ما واده کړی دی. دا به عربو په شوال کې واده ګناه ګڼله، اشاره وي نقصان ته وایي. یو شوال کې کې ګناه. اوس هم خلک د اخترونو میاشت کې نکاح نه کوي. یاد دی نو نکاح مستحبه ده چې دا رسم پې ختم وي، چې مستحب ده په شوال کې. نو بس شوال ته صبر کوئ. عائشة وتستحق أن يؤتى بنسائها بنساء قومها وشوال كها. هذا حديث حسن صحيح على كل أن حديث رد جاهلية راضها. وما جاء في الوليمة وبه قال وهم هذا ولم مأخوذ دي. قد خاون يوديشي أغينا بس كي. أنا كما تتميل بيدا تبين. وعدك كم كي أغينا وليمة وي. ده سرينون كم. أبي مخي ويلي دي بيدا تبين. وليمة عرس توالد فاراغي وليمة وي. او چې ماشوم پیدا شي او کومه ډوډۍ کې ته خرس وای. خیراسین خیراسین چې ماشوم پیدا حقیقت نه حقیقت هو مې ولې وای خرس خیراسین چې کله ماشوم پیدا شي او د ختان هغه ته اعذار وای بازار سره چې سنت ډوډۍ کې اعذار بازار سره اعذار ولیما د واده شو سموي خرس خیراسین د ولادت د ماشوم شو اعزاء د ختان د ماشوم د ختنې هغې ته وایي چې ابادیو کې او جوړی پخې وکیره ورته وایي وکیره واو کافیرې وکیره چې ابادیو کې او د هغې نه پس جوړی کې او چې مسافر د سفر نه راشي نقیعه ورته وایي چې جوړی کې مسافر چې سفر نه راشي نقیعه ورته وایي کہ آبادی کے بنا وکیرہ مسافر کے سفر نراشی نقیعہ نن قافی عین نقیعہ وتوی او چې رشا ختم د قرآن چې هغې ته حذاق وی حی زال الف قاف چې د ختم د قرآن شریف چې هغې ته وی حذاق او د ماشوم د اومې هغې ته عقیقه وی حی زال الف قاف حذاق د قرآن شریف د ختم ډوډۍ او د اومې ورځې د ماشوم هغې ته څه وایي یوم السابع عقیقه ورته وایي او د مصیبت په وخت کې چې کې مصیبت پېښ شي وزیمه ورته وایي په دوات سره واو دوات وزیمه ولکه یو بل دی وزیمه مأدوبه عامه ډوډۍ ته وایي عامه ډوډۍ څوک چالو کي هغې ته مأدوبه ویلې کېږي دا مخکې لاړ شوه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأعلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه اثر صبرة فقال ما هذا فقال اني تزوجت امرأة على وزن نوال من ذهب فقال بارك الله لك او ولو بشهادة. بعد شوافع او داود ظاهري وتواجب وي بعد شوافع او داود ظاهري وتزوج واجب او عام چې څومره جماهیر دغې وتمسنون وي باقي چې څومره دي هغې به تمسنون وایي ولیمې ته ولې او ته وایي هلکه امر خو ظاهر متبادل د وجوب دپاره ووایو ټیک ده خو رسول الله مبارک په بعضې بیبیانو کړې ده په بعضو یې نه ده کړې او شاطر د تقلیل دی او استحباب دی خو د هغه چا لپاره چې وسي نه د بعضې بیبیانو پیغمبر مبارک حیث کړی خو خپل یې نه دی کړی مسؤلیت ورته رالیږلی و شابه دی وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ترمذي كده لو عائشة بيهقي كده سنن الكبرى ده بيهقي ده جابر مسند احمد كده ده زهير ابو داود كده حديث ثالث حديث حسن صحيح عثمان تلمها الخبر كده ده احمد بن حنبل وقت نوات من ذهب 3 درهم او 13 درهم دي یعنی اسحاق وی دا 15 درهم دی او زمون په نسبت باندې یعنی بیا د تمام خیر دی دا
امام شافعي سے کوئی کم شي کې په بیا کې او په عقد کې ثمن واقع کیږي هغه مہر واقع کیږي په نکاح کې چې کم شي په بیا کې ثمن واقع کیږي هغه په نکاح کې مہر واقع کیږي یو درهم نیم دی ولې او امام احمد او مالک سے ثلث یاد ہے ربع درهم 3 درهم او ضرور پلیس اقل لس درهم خود براش مولانا سبتا دلیل شو دا سوئی وی وزن نوات من ذهب یو طرف تا نوات واتا وبل جا ذهب ودا 3 درهم تی جوړي زما دلائل سو لا مهر اقل من 10 دراهم ما ویلی مورا روانم دی روان دی خیر تفصیل خواه بل دلائل بغیر القرآن مهر سیگی کی کنو ایتا قمل روان دی بیا بیتا وی مخان بیاد نشی او دلتا من وزن قدر دا نوات نخلو ساخلو قدر دا نوات دا ذهبو قدر دا اڈو کی عمر سر دا اینا قدر چی جوڑی کی زود الفسيشة وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه نافع عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه وائل بن داود سے قال عن ابيه کہ سوق دے داود دے وائل ابن داود نقل کی عن ابيه لا خلال لا عن ابنه لا ربي داود دے زوینو عن ابنه تكتي لا تدوين نقل كي شابته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على سفينة بنت حيي رضي الله عنها فتقول لك وأولم ولو بشاة إنما أندار سريد فارج وسير سيجي هذا حديث حسن غريب وبه قال وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حميد عن سفيان بن عيينة مراد وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن انس رضي الله عنه ولم يذكر في عنوان عن ابنه نافع وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر في عنوان عن ابنه وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن الصائب زياد بن عبد الله بكائي حافظ وجه صدوق وحافظ قيل منكر حافظ والا لیکلی صدوق قیل منکر عطاء ابن صائب نے بھی هو عبد الرحمن ده عبد الله نوم عبد الله بن حبيب نوم ثقة ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام أول يوم حق وطعام دي حق واجب هنا هم حق معناه باطل نده حق معناه سر باطل نده وطعام سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع الله سمع الله به تشریح کی لیکن مولانا صاحب دادا فبعض حالاتوں کی کلا یو اورد پورم ثابت البخاری کی مدد سوی دا علی دلیا لپاره او که پدیلیت ہے کہ پڑھوبیر ول محلی لورکم پدویمه با دوستانو لورکم پدریمه با دا علماء لورکم وسلورمه با بیا د خدای د رشتہ دارانو لورکم نو خیر دی بیا دا علت ریا انا البخرا لكي حديث ابن مسعود سمع الله يوم القيامة إلا من حديث زياد بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير سمعت محمد بن إسماعيل يذكر محمد ماذا تقول حافظ دار ذكر زياد بن عبد الله مع شرفه يكتب في الحديث باب ما جاء في إجابة الداعي قال حدثنا أبو سلمة بن حجر قال حدثنا بعض العلماء وإذا وليمي واجب دور مسنونة دعوت قبل ول د ولیمه واجب دی نورا مسنون او جماهیر وکنا ټول مسنون دي شابه ځان عن اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الدعوة إذا دعيتم او امر الاستحباب د پاره دي وفي الباب عن علي وابي هريرة والبراء وانس وابي ايوب رضي الله عنه علي راته معلوم او د ابو هريره او د برا بخاري کې او د انس مستند احمد کې شابه او تماشا کرنے سے بابا نے سان دے کہ ہمیں سے حدیث ابو ایوب نے معلوم کرنا ہے کہ
باب ما جاء في يجيء الى الوليمه بغير دعوه. وبه قال حدثنا قال حدثنا ابو معاويه عن ابي ابي مسعود رضي الله عنه يا رجل يقال له شعك يا غلام له لحان فاني لا يثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت عنكم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساه الذين معه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا من لم يكن معه حين دعوا فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صاحب المنزل انه اتبعنا فإن أذنت له دخله قال فقد أذننا له فليدخل ما يجي بجادة ولا من دخل بدون بجادة ولا غير دخل سارقا قال وردنا وخرج مغيرا لا قدر هو خذوا كذا بيان خذ طول بيداوت خذوا كيو خذ لداوت ولكن طول كور بوزي مردان के जे कम पलवार खद ले हमरा पर और गोतेर दाद सारा काफिर बचे हुए गोते उड़ी डकाई खद वही मुसीबत अरे हो बोर्ती बस है पके ले लुम्बे गोरे खुलारा अजियो सी बस गोते रो बासी पके वरवा जितना के पटे अंत के मेला नसली के मेला जोड़ी और पाने एहसान के कि माल राकड़ा मन के गला के هذا لا ذلك دخل ما الوجه بدل الروڑی کنا وجه بدل الروڑی دخل بدل ودولنا دغه سمت سودا ورخو ولو کې او جدا وجه بدل الروڑی وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما او ابو داود کې وما جاء في تزويج الابكار او بالکل باقرا افضل لا وجه ویل د بخاری کې خاص د یو امر عارض د وجه نقل السيبه بهتر ده لکه جابر چې کړی شبده به قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حماد بن زيد بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال تزوجت امراه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت جابر فقلت له فقال ذكرا تيما فقلت له تيما فقال هل يا جابر ألا تزوجت جارية بكرا شابتي قال تلاعبك فداميز में पे खड़े हुए يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد الله رضي الله عنه ما ترك سبعا وانت في سؤال وكره لسبع بنات ست عمل ذلك شبك راجل يا ديري هذا وجدت بمن يقوم عليهن فدعاني وفي الباب عن ابي بن كعب وكعب بن عجرة رضي الله عنه और ابي بن كعب ترجمه البخاري के और كعب بن عجرة तबरानी मौजम कबीर के रे حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن قابل طرف जो